السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو حق خبره وکړو. یو ملګری میسج راته وکړ ویل چې حق خبره تاسو وایي چې موږ حق خبره کوو. نو همیشه مو که مظلوم وي چا سره ظلم زیاتی سلی یا چا سره زیاتی نو موږ مقصد د هغې باندې اواز ټیکول. کوم موږ صوبې چې کوم کرپشن په حوالې سره برتګانو په حوالې سره چې د کوم موږ ته پیغام راکړ په هغه کرپشن باندې لږ خبره در سره کوم په ثبوت باندې ټول پراته دي. په یو ناول زه دا وایم چې کله وفاق چې نگران حکومت و $1 ارب یوکرین نه غنم امپورټ کوونو چې دلته د ملک غوسله هغې چې 300 ارب روپۍ نقصان نقصان نه ده جیبو ته لاړې. دا د نگران حکومت چاروا اوس پرایسو کرپشن او برتګانې چې کومې پیسو سلوي دا هغه خبره ده چې دلته کې پی کې چې کله نگران حکومت و وفاق غنمو چې دغه ګپله وکړه نوره بیا چې چوره کړي او کې پی کې چې کوم نگران حکومت و په یو ټایم چې دلته په سینکړو کسان برتی سلی دي په 7-8 लाख روپۍ باندې تنخواګانې اخلي پته نسته. کني نگران حکومت چې بین وي خو بیا په سینکړو خلک په 7-8 लाख باندې برتی سلی دي. اول دا لکه مروت چې دغه ټاون چې دغه هسپتالو چې دلته لکه مروت چې برتی سلی دي. اوس داسې خلک ډیر دي چا چې موږ سره رابطه وکړه لکه مروت چې 20-25 کسان داسې دي چې هغې اډر راغلی دي. صرف هغه یغو کسانو اډر لا دغسې پینډینګ چې پراته دي او په هغه باندې عمل نه کېږي او چې کومه پیسې 7-8 लाख روپۍ چا ورکړې نگران حکومت چې هغه اډرونه اوس لا تنخواګانې اخلي. خو زه به صرف د خپلې ضلعې لکه مروت خبره وکړو چې هغه ټایم چې د موږ لکه مروت چې اوس 20-25 کسان پینډینګ دلته اډرونه پراته دي لکه مروت چې مختلف محکمو چې ټول هرې محکمې سره ثبوت پروت دی اډر موجود دي خو بین دی اډر بحال کېږي نه. صرف وجه څه شی ده چې د ملک چې پیسه ده. موږ وایو چې دلته خپل ضلع انتظامیه نه پی ټي آی خپل قیادت نه علي امین ګنډاپور صاحب نه چې کوم اوس وزیر اعلی ده هغه د دې تحقیقاتو کې کچېرې په نگران حکومت چې دا ګپله سلي او په چې کوم خلک تنخواګانې اخلي هغه کوم خلک په 7-8 लाख باندې برتی سلی دي چې هغه کسان اډرونه سلی دي نو مهرباني وکړئ چې د کوم کسان پینډینګ چې پراته دي او کوم کسانو اډرونه راغلي دي مهرباني وکړئ هغه نوجوانانو ته خپل روزګار ورکړئ هغه اډرونه بحال کړئ. خدای رسول ته وګورئ افسرانو ظالمانو ولې دا خلکو سره ظلم زیاتی کوي. یو نوجوان به یو کس په دومره تعلیم کړی دومره به محنت کړی او د سره به پیسو وس نه او خدای به په میرټ باندې د به اډر راغلی او تاسو به بیا له پیسو له وجې د اډر باندې به بینی د اډر به بحال کېږي نه. ولې چې دته تاسو خو شکر الحمدلله چې ګېډې دې خلکو نه ټکېږي. خدای رسول ته وګورئ. زه لکه انتظامیه ډي سي صاحب نه خواست کوم د خپل پی ټي آی قیادت نه دا درخواست کوم چې دا علي امین ګنډاپور صاحب نوټس چې راولی چې نگران حکومت چې کوم خلک په 7-8 लाख باندې برتی سلی دي هغه خلکو کچېرې بحالي الریډي ادارو نه تاسو کتای سئ تپوس کوای سئ چې کوم خلکو کوم په سینکړو خلکو اډرونه سلی دي او تنخواګانې اخلي نو کچېرې هغه په یو ټایم چې په پیسو په زور باندې چیرې برتی سلی دي او اډرونه کنفرم سلی دي او برتی سلی دي نو چې کومو کسانو دلته اډرونه بین دي اډرونه راغلي دي بحال نه دي نو مهرباني وکړئ د هغه کسانو ته اډرونه بحال کړئ. پی ټي آی قیادت نه زه دا خواست کوم خپل مشرانو نه پی ټي آی والو نه چې دا علي امین صاحب په نوټس چې راولی کوم ظلم زیاتی نگران حکومت کړی ده اخو یې وکړه کم از کم چې کوم خلک په میرټ باندې دي هغې ته حق رسول تاسو کار دی. نو مهرباني وکړئ د هغه خلکو چې کوم اډرونه پینډینګ چې دي دې ته خپل حق ورسوئ ځکه چې موږ د پی ټي آی چې کومه پارټۍ ده دا د حق پارټۍ ده دا د سچ پارټۍ ده او دا همیشه میرټ فیصلې دي. عمران خان هم ویلي دي
په میرټ باندې کار. نو مهرباني وکړئ چې په میرټ باندې د کسانو تحقیقات وکړئ، ویې ګورئ مختلف ادارو نه چې کوم ادارو چې د اورډرونه دي او هغه کسان بحال کړئ، ځکه چې تاسو عوام چې خپل سیاسي بیک ګراوند چې کوم ده هغه بحال وي. موږ امید ساتو چې په دې باندې به موږ پی ټی آی قیادت خامخا نوټس اخلي. نگران حکومت چې کوم ظلم کړی ده، هغه صوبایي ده، هغه وفاقي ده. نگران حکومت مقصد صرف دا و چې پیسې جوړول، پیسې د پاره راغلی و ملک تباہی په طرف بوت، خپل جیبونه جوړ، خپل جانونه جیبونه ګرم کړل او تا ما وامې دغسې په مصیبت باندې پرېښلو. او کوم چې غریبانو میرټ والی او په میرټ باندې کوم خلکو دلته اډرونه راغلي هغه بین دي. امید ساتو چې پی ټی آی به په دې باندې غور کوي. مننه، شکریہ.